عزتمندو هغه خبرې کوم چې دا کیږي دا تاسو وینئ او دا موږ او تاسو ټول وینو چې په قرآن باندې لاس ږدي او په 15,000 او په 4,000 او په 10,000 خپل ووټ خرڅي. عزتمندو دا الیکشن خو د دنیا لوبه ده، دا به تیر شي. ولې ځان له آخرت تباه کوو؟ د دنیا د 50,000 روپو د وجې نه، د خان کاکا د زنده‌آباد او د مردآباد د وجې نه ولې ځان له خپل آخرت تباه کوو؟ هرې پارټۍ سره چې هرې نظریې سره چې خو د ووټ اخیستل خرڅول کو دلال مار وي کو الیکشن والا وي، دا حرام دی. چې څوک یې خرڅوي هغه هم دا حرامو کې مبتلا دی. مه د زنانه ووټونه خرڅوئ، مه د نارینه ووټونه خرڅوئ. خپل ډلې پرې سره ودرېږئ، خپل محنت وکړئ، قام ته خپل کارکردګي وړاندې کړئ، قام ته خپل کار وښایئ، د خپل عمل په بنیاد باندې د قام نه ووټ واخلئ، د پیسو په بنیاد د قام نه چرم ووټ مه اخلئ. دغه قام چې کوم ووټ خرڅي په دوم د الله لعنت دی، او دا کوم امیدوار د هغه دلالان چې ګرځي ووټ اخلي په هغې هم د الله لعنت دی. دا خپل آخرت سوچ وکړئ، دا د دنیا گیم دی، دا لوبه ده. اټ پروري به تېره شي، نور داسې بلا الیکشنې تېرې شولې، خلکو بلا پیسې په دې کې ووالې. لږ غوندې د سوچ نه کار اخلی. امیدوارانو ته مې دا خواست دی که هر څوک دله راشي چې فلانکي خان دغه ځای کې ووټ خرڅېږي، وایي قطعا زه به پیسو ووټ نه الم، هېڅ ضرورت نشته. او د خلکو ته مې دا خواست دی که تاسو له څوک راشي څه ته دلال راشي درته وي چې پلانکي خان له ووټ راکړه په پیسو باندې، وایي زه خپل ووټ دا ایمان خرڅول دي، دا دین خرڅول دي، دا مذهب خرڅول دي، بیا په قرآن باندې لاس کې ښودل دا قطعا حرام دي. دا الله په غضب کې راځي، الله په غصه کې راځي. عزتمندو د ووټ نه پرهیز، د خرڅولو نه پرهیز پکار دی. چې کم کس امیدوار دی خو ځان پړتالې وکړه، که ستا د پارټۍ نوم دی او بیا هم هغه اهلیت لري، هغه له ووټ ورکړه. دې ته مه ګوره چې دا د دې جنډې دی، دا د دې جنډې دی. هر بنده عقلمند دی او پوهه دی، بس خپل امیدوار ته دې وګوري چې چا پسې روان یم ټیک دی نو صحیح ده، او که نه هغه ټیک نه وي نو د بلې پارټۍ چې کوم امیدوار ولاړي خاموشۍ کې هغه له ووټ ورکړي. نو د ووټ خرڅول قطعا حرام او اخیستل هم حرام. په قرآن لاس کې ښودل سخته ګناه ده، او دا دلال مار چې په دې کې ګرځي کمیشنې وخي، دا بالکل خپل خېټې ته وړلو حرام وړل دي. د دې نه پرهیز وکړئ. والسلام.